نه وکړئ بس 10 منټه پاتې دي. مفتي صاحب وکې دی لږ صبر وکړه زه جواب درکړم. مفتي صاحب زما خبره واوره. ټیم مفتي صاحب ټیم څه دی؟ ټیم څه دی؟ مفتي صاحب غوږ کېږده. ورې ښه ټیم شروع شو. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتي صاحب وایي د جمعیت علما اسلام کفر ثابت نه کړو. مفتي صاحب یو ملا ویلي وو وایي زه په دې جومات په بله جمعه په دې جومات کې چې دلته به ډمامې وم خان ټوپک راوړو مختصر قصه ده. وایي عزت ته زمانه ووه هغه ورته وایي یاره وایي پخوا نوم یې والا بدل کړو. وایي داسې کېښودې چې پخوا چې مانځه وخت راغی او بانګ نه و دې له بچا یو ټنګ ورکړو بیا چې دغه راغی بل ټنګ به ورکړو. په اخر کې دغه سړي وي وایي ته ما دا ووایه وایي هغه چې کله د جومات نه ووتو نه مولا هغه ورته وایي که ډمامې دې ولې پرېښودې مې نو هغه ورته ډمامې ته څه دی ټنګار مې هلته ویستو. ما هغه ورته یو مشر پاتې نه کړو ته یې وایې جمعیت علما اسلام ټنګار مې بیا وایي د مرګ نه وروسته چې دی اوس ما تا ته ووایي چې هغوی دا د کرامیو عقیده ده ته د معارف د عبارت نه ولې تخصیص جمال معرف القرآن بعد شروع کوته وتښتېدې بیا چې ما هغه ووایي دا زما عقیده نه ده د جل مه کوم مفتي په دې به انشاءالله مستقل منظم کوو. بیا وایي د فردوس اشق حیوان هغه چې دی ویډیو مفتي صاحب د مریم نواز هغه فیک وه هغه انټرویو یې هغه ناسته بس هغه فیک وي دروغ مه وایه. وایي سماع عادي مفتي صاحب تا د ځای نر شه او سماع عادي کې د صحابو اختلاف وښیه او هر قاعده ستا مشران دا کې هم په دغه کې اختلاف دی. بیا وایي یاره موږ خو د جمعې د شپې تخصیص نه کوو. مفتي صاحب وایي ما ویلي چې څوک تخصیص شروع وکړي د جمعې شپه کول دا څه دی؟ دا تخصیص شرعي نه دی. دا تخصیص د الله بنده هغه وایي په حدیثو کې راغلي دا دروغ حدیث ما ته وښیه دا حدیث ما ته وښیه پوه شوې. بیا ما ته وایي ما تا ته ووایي چې اقتباس او په دغه کې نقل هغې کې چالاکي وکړه ما ته دې په هغې کې فرق وکړه دا برته معلومه شي ښه په معرض د کلام کې خپل کلام ادا کول وکړي ده. وایي جنرال ضیاءالحق په هغې کې وایي په علي مفتي صاحب وایي معاذ الله سیدنا حسین بن علي علي ته هو بینې پکې نه نه حسین ته هو نوم نه د هغې په هغې باره کې دا زمانه ده بل دا وایي که دا ما عبارت ویلی دی بابل کې وایي که دا عقیده صحیح شي وایي که ته چې کومه ساتې چې په دغه ورځ باندې د حج ورځ واغتلی و هغه غواشه و تاریخ وایي دا و چې دغه به ورسره راشي پوه شوې. بیا ما ته وایي د ډاګي بابا کتاب یې راغستی دی مفتي صاحب د ډاګي بابا کتاب هلته چې ما تا ته ووایي چې کوم استعانت ته علماو کفر وي هغه هغې ته جایز وایي په دې کې څه اختلاف نشته پوه شوې. عرض اعمال خبر د وکړې مفتي صاحب تا ته ما ووایي سرفراز خان صاحب در وایي دا زه کافر لم منم ابو جهل لم منم ته خو د پیغمبر قول کې وایي عرض اعمال کې پیغمبر او ابو جهل یو شان برابر دی مشرک او کافر یو شان برابر دی. تسکین صدور کې په 209 نمبر صفحه کې هم دا عبارت دی مفتي صاحب پوه شوې. عرض اعمال چې کوم ته موږ هغه تفصیل دغه موږ چې د عرض اعمال تفصیلي موږ وایي په هغې ته موږ فتوا ده پوه شوې. بیا وایي هغه وایي چې د مرګ قایل نه دی مفتي صاحب د مرګ تعریف پوه کې مرګ ته څه ته وایي ته مرګ په کومه طریقه حبس روح سره وایي که قبض روح دی خروج روح سره وایي هغه که دغه ولي هغه د مشهور مرګ چې کوم د خروج روح سره وایي د هغې نه منکر دی نور هغه کیفیت جدا شی دی. مفتي صاحب بیا ما ته وایي مولانا وایي جمشید وایي مولانا جمشید کتاب پېژ باندې سمول وته هغه کتاب راکړه وایي دی لیکي چې دیوبندیان د دین هلته دا چینا دیوبندیان ستاسو دی حقیقي دیوبندیان نه دی دا ستاسو د دیوبندی ده د دیوبند په نوم تاسو روټۍ ولې په علاقه کې چې کوم رواج عقل هم خلک استعمالوي دا چینا دیوبندیان دی بنسپتي پوه شوې. بیا وایي علمای دیوبند پوه شوې ستا ته ما وایي علمای دیوبند تاسو کافر ولي که دا وایي بعضې تا ته ما د دې په کلیپ جوړ کړو چې بعضې عبارت داسې چې هغه په هغه وخت کې شرک نه وي خو وروسته ګنده خلک راشي لکه دا اوس چې دی وایي بیا هغه مفضي له شرک وي په هغه وخت کې هغوی په هغه وخت کې غلبه د توحید وه نو که د پتهیل لپاره به خبره بیان کړه نو هغه به د شرک دغه نه مفضي له شرک نه وه اوس چې دی اوس بیانول نه دي پکار اوس بیان نه دي پکار ښه. مفتي صاحب بیا ما ته خبره کوي وایي یاره وایي د صفدر خلاف په تا لګوي ما لګولي که ستا مشران لګي ما وایي صفدر صاحب وایي چې جسدي مثالي قول چې څوک دا معتزله دی او بیا مې ورته وویل علما دیوبند کې مې قاسم نانوتي صاحب خو جسدي مثالي قول کړی په صفدر صاحب باندې مفتي صاحب اوس ما ته غوږ کېده. بیا وایي په صفدر صاحب په کتاب د پلاني تقریر دی پلاني تقریر دی دا د ځانه په کور کې تقریرات جوړوي هغه په دیوبند کې اوسېږي او ته دلته په مردان کې دغه کتاب ولې مرداني لیکلی دی دیوبند نه ولې کوم تقریر راغی دا ټول دروغ دي افترا ده که نه تا له ما چیلنج در کړی دلته ته د ما سره مناظره نشي کولی شیخ الاسلام خواله ځو د مفتي تقي صاحب چې تا ته په خپل بیان کې کافر ویلی یا دارالعلوم دیوبند ته ځو اته ویزرا والا ویزرا اخلاق کومه رواز پیشته چې ویزرا سیم بیا به پته ولګي دیوبند په کتابونو ما تا ته څومره دیوبندیان تاسو کافر وي تا یو دفاع وکړه بیا به مخکې ته انشاءالله ګورو پوه شوې. او دلته احمد سین ملتاني باره کې چې دا خبره کوې مفتي صاحب تا کې لږ غونډه کې چې دی که نه تا ته ما ووایي چې د احمد سید خان ملتاني کتاب تا پیش کړو تا ته ما څه ووایي چې هغه موږ ویستی دی او ته هغه د کنجر تا کوم بخاري چې ته ما ته یادی دغه بخاري ستا په قرآن کتاب کې په کتاب مدرسو کې پڑھاوي که نه پڑھاوېږي بیا وایي دا د شیطانانو لیکلی راویان حتی کہ اسماء رجال نجس رہو کو شیطان کا ہے بدعتی اور رافضی کا ہے مرجعه او نواصب کا ہے نو چې کم شیطان په کم کتاب کې شیطانان مرجعه او نواصب هغه یو احمد سید ملتاني لیکلی ما ویستی په دې کې ستا د لسو مشرانو تقریرات دي لسو مشرانو تقریرات دي د هغې نه ته برات د دې نه ته انکار وکړه ته انکار نه کوې. مفتي صاحب مخکې زه خبره مخکې کوم
دا مشر دی وی وفي اشاره الى ان سجده لادم على نبينا وعليه الصلاه والسلام هو مقبول كسجده له وغير مقبول اذ الانبياء والسلام دی وی انبیاء ادم سره شدت داسې کول جایز لکه څنګه چې په ژوندانه جایز وقبر ته علماء دیوبند ته اوس خیمه صفات وای سبا ته غیر الله کو سیده کرنا चाहिए قبر वगैरह قبر حرام و گناہ कबीरा अगर इबादत की नसी غیر الله हुई अगर तो मुझे कुफर व शिरक है मुफ्ती देबो دا बतावा दारुल देवबंद ته देवबंद पनम रोटी खोड़न को नंद देवबंद पतवावरा दे वही दा चीज़ सीधा ताबूत गैर अल्लाह के लिए करना भी इत्तेफाक शिरक व कुफर है अगर सिजदा तहिया की निस्बत ये इख्तिलाफ है कि वो कुफर नहीं हराम है कि सूख जब पसीदे तहिया की अगर बिया हराम दी मुफ्ती से वक्त किया था तमाम हुए आखिर ने टरन दे जता बार बार खबर को मदवई बजे शुए تا ته ما وی اولنې تعرض ما ته وی چې مشر پیغمبرانو ته پټ سټیټ ویل دی یو تا وی دا روح د دې جسد نه چوته نو دا بل نبی کې وردند شو ما ته علماء دیوبند وی دا زی په جسدي مثال ورنه کی هغه په جواب رانه غي من دون الله باغ کې دا جواب رانه غي دا بعد سنت کې جواب رانه غي دلته هم تاسو دې تعظیمي ته کوپر ولې دا و ته په پتا به مشر نغلی دلته هم ته لیکلي دي په پارسي ته ما پښتو عربي کې ان شاء الله حل نشو خبره دی وی دلته لیکلي البرکه ته کې سجده کردن غیر خدا را قبر باشدی غیر قبر حرام و کبیر است اگر بجهت عبادت غیر خدا را سجده کن موجب کفر و شرک است و دا کفر او شرک ته پښتو عربي درې ونه کې وره دا معارف القرآن کې وایي زمنګ شریعت خو د شی به د شکر نه شیدا شرک نه پاکول مقصد وي دا چې زکه چې د سجده دې هر چاته حرام ده هر طریقه حرام ده مفتی زیبو دلته استشفاء ته چې کوم استشفاء وي جمعیت والا چې قبر پسې لاړ شي اے قبر والا مال را کله کتا ته ما وی عبدالواحد قریشی سی وی مولانا فضل الرحمن سی ته مشورې غسی دغه استشفاء دغه استشفاء دلته هم لیکل سبا خان صدر وی چې ته وی چې اهل قبور سی ته وی چې مال سره کام مال د الله نه وړي دا جایز دی جایزو دلته چې په دې کې هم په تسکین اس کې کوم د خبره خیر پتا و کې هم دا زبتا ته د علماء دیوبند خیمه غوي دغه استشفاء دا کوم چې دی مال را کمه ته مسائل لکه مه ته مسائل کې دغه عبارت ته 135 نمبر صفحه کې هغه وای 135 صفحه کې او دا ماته هغه وای چې نبی سلام ته هر ټیم ویل شي چې مال وغواړه هغه جایز دی وای اگر کیسه کا عقیده کوي نبی صلی الله علیه وسلم خود خطاب سلام کا سنته او کفر ہے چې په خپل اوري په دې کې صحیح او دا وځ وکړه میته مسائل کې مفتی ډیر زبردست عبارت ته هذا ونحو مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبور من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ومثل هذا كثير في القران بيوي اي غير الله أي يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحد في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى الشرك پجوندانه ته چې مال دا وغړوي دا شرک نه دی د مرګ نه بعد پیغمبر ته نبی ته هر چاته مال دا وغړ دا شرک ته پتا میته مسائل شایز حق دی دا د ما سره چې دی پتا علماء بلد الحرام من جعل بينه وبين الله وساطه يدهم يسالهم شفاعه كفر اجمان دا د ما سره چې دی ابن تیمیه مجموع پتا را کا دل ذلك اے د 41 علماء دیوبند تقریرات تی پخا دیواورا مردے سے آپ نے آج طلب کرنا مود کسی قسم کا تصرف رکھتا سمجھنا اے اللہ کے پاس سفارش کر کے مصائب دور کر کے کو کہنا کہ اللہ تو سفارش ہوا دے صریح شرک اور کفر ہے صریح شرک اور کفر ہے مفتی سے بہت دادر کما داورا ہاں لك صبر اوكي ده قتلي دي ده ما سرجي دي فمن اثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل علامه يتيمه وي كتوبه واستخا اب ابل كتاب ويلو ودا علامه يتيمه په قول باندې را پنه کوي دا موږ چې په يتيمه باندې زمامه د کفر پتوله کولی دا وای خو د بل چا نقل کړي سفرت خان صفدر لیکلي په صفحه نمبر 246 کې دا چا قول نه قول باقي کوي بھی رد نہ کرنا اس کی تصحیح نہیں تو کیا ہے مبتدی دا چیز پر راوړو دا د خپل خبره تایید پر راوړو بل دا ما سره البرن القاطیه دا وی لہذا ازل تقریر کرتا ہو کہ ناظرین کو اس خیال رکھے یہ عقیدتی پاکے کہ ندا خطاب اگر فخر عالم کو اس عقیدے سے کرے افضل بلا سے استغفار سنتے شرک ہے استغفار اور شرک تے شرک کو دا زما سره چي ده استاد مشر توحید او شرک حقیقت نور حسن شاه بخاری دیوی راهو پاتیابته یا غیب سی طلب دعا یہ ناجیز او بدعت ہے دا زما سره چي ده دا پریدا اوس مفتی صاحب زتانه ته بوس کوما د اوس پر زما دی خبر جواب راغی په اخره کې ته ما وی نبوت او روح صفات معنی نو اصلا معنی کنه معنی ک په اعتبار د اعضاء معنی استام شروع کې په اعتبار د اعضاء سره به شریک دي نو د مر نه بعد چې د نبوت ختم شو معرف القرآن کې دی او هغه کې حدیث ته نبی سلام نبوت ته کم وخت نه دی دا بنوي چې د دې وخت نه ول قیامت پورې دی هغه ادم علیه السلام ته اوسه پورې دی هغه څنګه د روح صفات مفتی صاحب ته خبر کوم مال به جواب دا و د اوسه پورې تار نه کړه تا ته مو وی جواب دا وکړي چې
شکل مفتی ته ما ویلو کنه چې جواب دا وکې ما تا دا کم په کم تر سپیش کړ دا خبر جواب درنه کو ته د معارضه علمي سره کوم ته معظم علمي سره کې هغه پس کې هغه کې ته ما په شکل اول شکل ثاني شکل ثالث او شکل رابع ته ما ته پټ نه کو ما ته دا خبره کې څلور شکلونه په کتاب ما ته پټ نه کړل تا نه ما عبارت بحر کلام ته عبارت مطالبه کړو چې دا وایا چې خبره حل کی کنال کی او ته یې دې عربي دینه شو هغه دیونه وي بل خبر دا ما ته دغه روح المانی خبره پېښ کړه تا هغه ما ته حل نه کړه بس ټیم پوره شو مفتی سی بو اخرنی ټیم د څه ځای 100 منټ باندې دي 100 منټ دي د تر اخیره پورې د 12 ټرن واله الله غواړي چې جمعیت العلماء کفر خبرې لیکلي و ما ورته اصول مطابق راځي جمعیت العلماء ولا کفر ثابت کا نو سه شروع کړل دم قصې نو چې دغه قصې نه کې نور بس کې هم دغه قصو ته پاتې شو اخیره کې دلیل قرآن سره شته نه کله هغه اخیری ټرن د لسم ټرن د چته د اخیری ټرن د چغي وای دویم نمبر د جمعې په شپې تر ما ورته ویل چې موږ د تخصیص شرعي نه یو کوي د جمعې په شپې چې کې دا صحیح ما ورته دا تعین وي تخصیص شرعي دې ته نه وایم دریم نمبر دی وای حسین رضی الله اغوا شوو الکه دا په کوم تاریخ نیلوی صاحب د ګیډي نه راوستل کې تاریخ اوله په خوده شي مسلم تاریخ د کربلا د واقع هغه د مسخ کو رخبو د لاندې او هغه واشه د بګرام مشبرانو نوې مذهب شو ماشاءالله سلورم نمبر ما ته ویل پر تعریف وکا هغه په مشهوري معنی سره دام تحریف کول تاغوی قاسم ننوتری مولا منکر دی مطلقاً خبره کوي پس پنځم نمبر دی وی هغه چاینا دیوبندیان دی په اوس دا تقسیم اوس پورې جمعیت العلماء دیوبند تقبل کړو اوس و چاین دا دغه هغه مطلقاً په علماء دیوبند رد کې چې په مونږ رد کوله به زموږ نمونه غستې وي شپږم نمبر دی وی د دیوبند تقریر مردان کې کړه مردان کې نه دی کړه دیوبند ویب سټ کولاو کباغي باندې موجود دی الحمدلله وسم ما ته التزول تطلو ته ضرورت نشته رستا کې د زما کې د ولي کوراغز نه په خطونه بار راغلي دي یو ځل به بیا راشي ډیره ملتانی خبر ورته ما بار وکړل ستا کتاب مې پېښ کو چې د باقی کې برات نه لري کړي بیا وی بخاری شیطان لیکل ما ته درې ځل مطالبه وکړه چې د الفاظ وخایا چې زما چا ویل چې بخاری شیطان لیکلې زه ته شکست منو په غزي کې بیا وی ادم علیه السلام ته سجده ډاګي بابا جو چې جایز ده الان کې د دلته یو تفصیل نقد کوي وګد باس دی دی وی د بقیه ابو الله سمرقندی په حواله سره روایت نقل کوي وی الله رب ذوالجلال ادم یو د موسی علیه السلام ور سره خبرې کولې ورته دته وایا چې وسلاړ شه د ادم علیه السلام قبر ته سجده وکړي حکایت نقل کوي راغی دا نو هغه ورته ویلا چې زه ما په ژوند دین ورته سجده نه کول په مړی به ورته سو کما نو دی هغه جواب کوي وقال او بر عبارت هم د بل چا نقل کوي خپل عبارت نه ومنها ما ذکر في تفسير روح البيان وفي اشاره الى ان سيدة لادم على نبينا عليه السلام سيدة ادم عليه السلام وهو مقبور كسجدتي لو او چې دا په قبر کې په شان د سجده د غیر چې لکه په ژوندنی دی ورته کړي او غیر مقبور اذ الانبياء عليهم السلام احياء عند ربهم وكذا ځکه چې انبیا په قبرونو کې ژوند دي او د قرنګي اولیاء کرام په قبرونو کې ژوند دي مخکې کتاب حواله ورکړي هغه خبره په هغه پسې ولګول چې د آدم علیه السلام قبر ته سجده د دې سیده لکه په ژوند دي ورته سجده لګول او دې دې څه جوړله او هغه ته سجده جایز ده پنځپیرانو ټول مردا تحریفات کړي دي هغه بابا جی ته مشرک ویل ځکه ورته موږ ډاګي چې بابا جی په عبارت باندې راشه قسم دې چې دا دروغ نه ویل چې مشرک ثابتول دی ته ګران دي خو دغه دروغ په عبارت باندې ټول مروي کتاب کې موږ دغه جواب کړل بیا د دینه مخکې دی راغی و استشفاء و مشورې اغستل پلان کې ګوره قاعده جمعیت التلاړو او په دغه شاول الله رحم الله دې ټولو کړي الته مراقبه وکړه د خپل کشف په حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي دا شیخ زکریا صاحب هم لیکلي دي شیخ حسین علي صاحب رحم الله هم لیکلي دي شاول الله هم لیکلي دي او مولانا قائد جمیل مولانا عبدالرحمن صاحب د حیات قائل له هغه الته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشورې ام اقما چې مخکې فیض عن القبور او ما چې کم مخکې کشف صورت پیش کو راغی قائل له هغه پس غوته دیوبندې نه مخکې مار دیوبندانو مسلک باقي کې پیش کو بیا وی مدد وی مدد وی په دې باندې 30 اکابرو د سخت کړه دي چې مردے سے اپنی حاجات طلب کرنا شرک نو ما خو ویل چې غوي ته چې الله نه زمونږ د پاره وغواړه د دیونه خو حاجات طلب کول جدا دي هغه مدد غوښتل او استشفاء جدا دي خو چې دا دروغ په کتابونو ما ورته ځکه کتاب په کتاب خبره کول هغه نه دي تختیدو اوس د شپږم ټرن اخیری ټرن تختره پر لاري ګوري چې په کومه په اخیری ټرن کې ورته راځي چې یره جواب دا ورک دینه درا کړ تر اوسه ګوري عجیب خبره ده او بیر ابن تیمیه رحمه الله بارک بیا راغی مرغي جواب یو ځل کړی دی استاد مشر وای لا يستوي الأعمى والبصير پنځپیری وای ډاګي شیخ صاحب هم هغه ته کافر نه وایو الته قول نقل کړی دی او استاد نیلوی صاحب هم لیکلی تا په خپل ویل چې قول نقل کول دا د عقیده نه ګرځي بده وان تسید نقل صرف بهر المخ کیسو مانه پنځپیرانو عقاید نقل کول 81 نمبر عقیده سره پنځپیرانو پیش کوما پنځپیرانو وای
وای د نبی علیه الصلات ګورئ د مسلمانانو عقیده ده د نبی علیه السلام جسم مبارک سره چې کوم خوره مسه شوې ده د عرش او کرسۍ نه غوره ده دا الشفا ده صفحه نمبر 281 ولا خلاف ان موضع قبري افضل بقاع الارض او په دې کې څه اختلاف نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک سره جسم سره مسه شوې ده دا کائنات نه غوره ده دلته په اجماع نقل کوي نقل ابو الوليد الباجي قال وغير ما الاجماع ولا تبذيل ما ضم الاعضاء الشريفه حتى على الكعبه په دې باندې اجماع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره کوم خوره مسه شوې ده عرش او کرسۍ نه غوره ده دا تنویب باندې د فتاوی کې لیکلي لیکن د پنځپیریانو مسلک وسوګره جسد جلد اول ندای حق صفحه 313 وही इस जसद अंसरी के एवज में लदे दुनियाई जसद पर एवज की नबी अलैहि सलाम था बरज़ख में इनसे बेहतर अजसाद इन अरवाह को अता होती है द अंबिया दे जिस्मों ने बेहतर अजसाद नूर और केवल की जिनमें क़यामत बपा होने तक रहेंगे चरू बर क़यामत पूरे बाकी की उसी द जिस्म सर जिक मखावर में शवा सुन्नत इजमा हो चिदा अर्श कुर्सी न गुरदा और पंचपेरियान से वही द दीन बल बेहतर जिस्म और कई अय पक्काइनात की दालू तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तगसी तौहीन व खयामुल्लाह और दा शेख गुलामुल्लाह खान से दिल्ली के सबब 500 से बहरहाल शेख गुलामुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैहि के इस मजमून से कुफर और शिरक को कुव्वत मिलती है या पंचपेरे मुला ए टोले प्रेखो दा करे कि शेख गुलामुल्लाह खान सब तरह के साहिब दगरंगी 83 नंबर बिलाल व उलमा देवबंद तकबीर को बर दे और तोहफतुल इशाहत सफ़ा 296 में की लिखी वही शेख ज़करिया साहब द शिरक वाक़ियात नकल कई बेवई व अम्मा फी कुतुब मिन खुराफात अल वाहिद फही कसीरतुन लाकिन नस्कुरु बाज़ हल्लती यशुम मिनहा राइहत अश-शिरक व इताअ सिफात अल मुख्तसद बिल्लाह अल मखलूक देवई शेख ज़करिया पर किताबों तबलीगी जमात पर सब ढेर शिरक दे को बाज़ इत्या गजरा नकल कोमा चिरागिन द शिरक बुइराजी शिरक बिलाल वही देवबंदियानो तकबीर को बर दे और देवई मुफ्ती शफी से बरे मौला जाहिल ले मखिल के नकल की मुफ्ती शफी से बंदी बात की वही मनगढ़ंत वाक़या नकल करे और इस कब्र परस्ती की और दे वही कुफर और शिरक व बिदात और रसूमात के दरवाजे खुल जाती है मुफ्ती शफी से बरदी इबारतुल्लाह आज तक जितना भी इंसानों में कुफर शिरक फैल चुका है अगर मुफ्ती शफी से इबारत न हुई और इस कब्र परस्ती की भी इब्तिदा इससे होती कुरान और इसका इल्म न रखने वाले शेख मुफ्ती शफी से चा किताब चिर शपी पूरी खुलासो वाला शेखुल कुरान नूर द कुरान पर तफसीर न पुएगी अगर मुफ्ती शफी से तो जाहिल मुफस्सिर हुई नऊज़ुबिल्लाह वही द कुरान द हदीस न खबर है मक्किजु शाउलुल्लाह बारक इमदादी के वही इस किताब में बहुत से शिरक की बातें मौजूद है तासु प्रेखे सोख दे तासु बंच पिरियानो यार शाउलुल्लाह ने वक्त तरक मुफ्ती उस्मानी से पूरा और से 86 नंबर के दा शाह से इब्राहिम खुद मुशरिक को मख की रजा दा यूसुफ बिन नूरी रहिमहुल्लाह द उलमा देवबंद मुसल्लम शेख हो दे वही अगम पर बरेलियत की दाखिल शवे दे अल बुरहान उल जली सफ़ा नंबर 28 के वही दगरंगे 87 की दे वही द उलमा देवबंद तकफीर कुबर दे और दा दे वही अकाबिर का बागिन को कौन सफ़ा नंबर 10 के वही उलमा देवबंद कुफर और शिरक सरपरस्ती के वाला दिया मशर हुई दा मुनासिब सफ़ा नंबर अकाबिर का बागिन को खजीर हयात जिम्मेदार सड़े हर को बताऊ ना दे वही हत्ता के बाज़ उलमा जिनके फराग दारुल देवबंद से थे दुश्मन और शिरक बिदअत के मतवालों के हामी बनी हुई थी और वही सुन्नत के लाम लेने की तौफीक नहीं हुई उनको और सारी सारी जिंदगी शिरकियात और बिदअत की सरपरस्ती रही उलमाए देवबंद शिरकियात और बिदअत सरपरस्ती के वाले इस्लाम मशर हुई दगलती मकालाती नीलुई मख की रजा ए दे वही तफसीर बिरनाई चिदे था जंदीक दे इनातुल्लाह शाह बुखारी से फरमायल और मख के शेख तोयब वही फबी अय आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान ए शेख अब्दुल सलाम पतवदा हज़रत शेख से कम नेमतों चुटलावे वो या पेजार चिमेदर लागस्ती होगा कम बचुटलावे हत्ता ची पंचपीर वर नता बिते कुल वल्लाहु अहद तब बिस्मिल्लाह के कदा चाय लिख ले वेख है और उस्ताद सुदा खस कम जहान पाक वाला पंचपीर वही अल्लाह ने फरमाया कलील मिन इबादी शकुर काम के आदमी हलाली तोड़ी होती है हरामी ज्यादा होती है रब कुरान के वो क़यामत दगर के ब्याह हुई पे सपन में तो अल्लाह फरमाते सूरा यानी एक खंजीर तू तावीज़ लेके आ ए कुरान को एक खंजीरा दा बिस्मिल्लाह और क्या मक्की जुमनी से टेम सब हुआ मक्की जुमनी नंबर 89 दा खस कम जहान पाक वाला 87 सफ़ा के वही फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ बिदअत और शेख तोहिर से वही सुन्नत हकीकती मौजूद दवाला किया नीलवी साहब ने भी दे वही इसका मतलब है कि नौजुबिल्लाह फरज के बाद मुरव्वजा दुआ के कायदीन को बिदअती कहते शेख तोहिर साहब इनातुल्लाह साहब गुजराती द फरज ने रुस्तम मुरव्वजा दुआ कायदीन तो बिदअती वेला और ददियो कि हकीकती मौजूदी सब 66 की शेख तोहिर से वही दा सुन्नत था हवाले दर तमख के पेश को हत्ता च मुफ्ती के पैतुल्लाह से रहमतुल्लाह पदे मुस्तकिल रिसाला लिखली दा दगा साहिब वसो द पनिस्बानी शेख तोहिर से बिदती द पनिस्बानी मुफ्ती के पैतुल्लाह से बिदती दवाख ले शेख तोहिर से वो सफ़ा नंबर 66 फर्ज नमाज के बाद इमाम मुक्तदी का मिलकर दुआ करना सुन्नत है
شیخ طاهر صاحب بدعتي ردی په دې باندې موږ برسته بدعتان کې خپل مشران دي بدعتان کړه مخکې زو عقیده نمبر 90 تا احمد سعید ملتانی د جماعت د اخراج د صرف د جماعت دستور د خلاف ورزي د وجنو مخکې ما پیش لله او اقوي او یې امام بخاری د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کړی دا دی وی داوال اکابر کا باقی سکون صفحه نمبر 46 دا واورا वही दूसरी तरफ उस्ताद मुफस्सिर मौलाना हुसैन अली साहिब लिखकर खुद गुस्ताख बेअदब और मिल्लत इस्लाम से खारिज होता है क्योंकि गुस्ताखी रसूल के कुफर में शक करने वाला भी काफिर होता है उस्ताद सुबहानी बानी हुसैन अली साहब दसर मुशरिक और काफिर है موجوده دي بنجانو برجال مشركان سشو دما سيشو جيلا سخير اللي اساس नाते पे जमा टर्न पाती रहे زیاتی ټیم به مونږ دله ورکړو اخیرنی به تاسو له بیا مونږ درکو بل حال خبره وکړه